بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام بازی نیوز سره اعظم حضور حسین تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. مینوالو راغلیو د چکدرې تحصیل هډ کوارټر هسپتال ته. د 2 ورځو مخکې دلته کې چې کوم دی یو مشر سړی و سید علي شاه زموږ چې کوم د چکدرې ناظم دی هغوی راوستی و. نو 15 ورځې په هسپتال کې پروت و. هغې له چې کوم دی نو چا علاج نه کوو. خپې چې کوم دی مکمل پیرالایز وه. ډاکټران هغوی علاج نه کوو. 15 ورځې په هغې کې چې کوم دی تېرې شوې او دغه خپه دې پورې ورسېده چې هغه خپې بیخي انتهایي خرابه شوه. په دې سلسله کې نن د چکدرې چې کوم سید علي شاه ناظم صاحب هغه ډېر خدمت وکړو د دغې مشر سړي لپاره. ډېره منډه تړلی وواله. په دې سلسله کې نن راغلي یو په دې هسپتال کې موجود یو. په هسپتال کې چې کوم عمله ده ای سی صاحب هم راغلی، نور ایم پی ای بخبیدار صاحب هم راغلی دی، ډېر کسان راغلي دي. ای سی چو صاحب دی، پولیس عمله ده. دلته کې ورځو د هغوی نه چې کوم نن تپوس کوو چې خبره چې کوم نن په روغه باندې بدله شوه، د هغوی روغه وشوه. راځئ ورځو د هغوی نه تپوسونه کوو. نو موږ سره اوسئ، یعنې بازي رانیو سره جي ګل منیر خان ایډوکیټ صاحب هم موجود دی. د هغوی نه هم د دې حوالې سره تپوس کوو چې کومه روغه وشوه دې حوالې سره څه وایي. زه اول جي ستاسو د چینل او ستاسو د مرګرو شکریا ادا کوم چې چېرته مسله ده نو ستاسو د چینل او مرګري چې کوم دی نو هغې هلته موجود دي. دا جي معاشره ده، هسپتال دی، هسپتال او عدالت دا د سختو ځای د تکلیف ځای. چېرته چې مریض وي، چېرته چې سایلین د خلکو مشکلات دا مسلې به راځي. مسله دا ده چې دومره خاص مسله نه وه، خو د هغه مس انډرسټینډینګ او غلط فهمۍ اول منځ کې راغلې وې. د ډاکټر په کار باندې عام سړی نه پوهېږي. داسې دا چې کوم ایکسپرټ دی هر سړی په خپل کار باندې پوهېږي. انشاءالله که چې کوم مریض و هغه مو اوس ښه روان دی، اپریشن یې شوی دی، غلط فهمۍ لږې لږې راشي جي. او انشاءالله درانه خلکو په خبره پوهه خلک داسې قانونه مسلې راځي او هغه مسلې هغه قانونه په خپله حل کوي. او اوس د مسلو دور ښه دی، څوک مخکې مسلې بوځي نه. درانه خلک هغه دی چې هغه کینې خپلې مسلې په خپل منځ کې په خپله حل کړي. نو انشاءالله چې څه راځي. بل باقي د هسپتال په حواله سره به زه یو ګزارش وکړم چې مخکې هسپتال کې جي ډاکټر نه و. اوس ماشاءالله مختیار صاحب چې کوم دی نو هغه د دې هغه انچارج دی، هغه مخکې په تلاش کو چې تلاش ته لاړو نو موږ ګورې په هغې باندې خفه وو. ځکه خفه وو چې هغه موږ له هسپتال رامنې کړی دی. که شپه ده که ورځ ده هر ټایم دلته تاسو ته په ایمرجنسي کې موږ ته 2 ډاکټران اویلیبل دي. او څومره چې په دې ملک کې په دې علاقه کې څومره څه دي هغې سره هسپتال ماشاءالله ښه روان دی او انشاءالله کار روان دی کېږي. ډېره مهرباني. ما خو دې حوالې سره دا خبره ده چې ډاکټر طبقه ډېره ښه طبقه ده چې دا زمونږ خادمان دي. دغه دي په کاره چې دا د هر مریض سره دې چلیږي لکه د یو پلار یا د یو بچي په دغه باندې. ځکه چې مونږ غریب خلک یو. دا غریب خلک یو انسان مالدار دی دغه او پرایویټ هسپتال ته لاړ شي نو غریب خو زیات تر همدغې سرکاري هسپتال ته راځي چې یاره زما د غریبۍ ستاوان ونه شي. نو زما د ټولو دغه ته ډاکټرانو ته رونو ته ټول ته دا درخواست دی چې د الله د رضا دپاره داسې نه چې د تنخوا دپاره دا نوکري ستاسو دا نوکري نه ده، دا یو عبادت هم دی خو چې سړي ته عبادت ښکاري. لکه نو زموږ د هېچا سره هم دښمني نشته دی، نه هم د ډاکټرانو سره دښمني نشته دی، نه هم د بل چا سره دښمني نشته دی. خو د حق اواز د غریب په لحاظ سره که په هر ځای کې یوازې ضروري نه چې په هسپتال کې دي، که په تاڼه کېږي او که په مثلا لکه که په بازار کې که په هر ځای کې، خو چې د ظالم سره ظلم کېږي نو موږ سره وردېږو. ها که زما سره هم ظلم کېدو زموږ سره هم عوام وردېږي. ډېره مهرباني. تاسو همیشه داسې په عوامي مسلو باندې هغه هایلایټ کوئ او خلکو ته رسوئ. ډېره شکریه مظهر حسین صاحب. مسله داسې وه چې دا څو ورځې مخکې یو مزدور و، هغه د زخم خراب شوی و، بیا څه به د ډاکټرانو تساهل به و، څه بیا هغوی پریس کانفرنس کړی، د هغې نه مسله جوړه شوې وه. بیا موږ یو جرګه جوړه کړو، د په منځ کې صلح وکړو. بل هغه صلح له موږ راغلو، کېناستو. موږ د هسپتال هم زموږ هسپتال دی، د قوم هسپتال دی، د خلکو هسپتال دی، د ډاکټران هم زموږ دي، د قوم په پیسو باندې د قوم په ټیکسونو باندې دوی دلته کېناستي د خدمت لپاره. موږ رالو چې خبره جوړه کړو، خبره تقریبا زموږ جوړه شوه. موږ پکې دعا وکړه، اخره کې یو ملګري نه خیر زیاتی وشو او په سید علي شاه باندې ګزار مزار وکړو. د هغې سره عوام خلکو ټینشن جوړ شو، خو د مشرانو په بر وخت انوالو کېدو باندې هغه مسله الله پاک خیر ته ورسوه. ایسي صاحب راغی، انتظامیه راغله او هغه مسله حل شوه او الله پاک خیر کو. د ډېر نقصان معامله ټیک شو. چې وه د مشر سړی و د هغې خپه دغه شوي وه. دلته کې ډاکټرانو علاج هم بیا نه کوو. په هغې سلسله کې ناظم صاحب چې کوم دی ډېر منډه تړلی وواله. نن په هغې کې چې کوم دی نو خبره روغې طرف ته لاړه. څه وایي دې حوالې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو انتهایي مشکور یم چې په دې اهمه موقع باندې تاسو لږ راغلی او دا خبره هم لکه اوچته کړه. دا داسې چل شوی چې لکه مسنګ شوی دی. ناظم صاحب هم په خپل ځای ټیک کار کړی دی، خو ډاکټران صاحبان هم ټیک
ټیک کار کوو هغه وی چې بده کې فیکچر دی او دا غوي په ټیکنیکل کارونو مخ نه پویدو ولهدا معمولی غلطو په وجه باندې لکه د دواړو په منځ کې هغه میسنګ راغی چې میسنګ راغی سوشل میډیا ته لاړه سوشل میډیا یو بل نه خفګان ظاهر شو چې خفګان ظاهر شو نو په هغه کې نن دا روغ روانه و لهدا بیا خپل مرګرو په خپل منځ کې ته مې وکړو او بهرحال الله پاک فضل وکړو او د ای سی سی او د دې مشرانو د دې علاقې ټول مشرانو په برکت باندې ټول خلک راغونډ او هغه روغه جوړه خدای پاک سره ورسوله او په خیر دا میسنګ شو ډاکټران صاحبان هم غلطی نه شوی او د ناظم هم غلطی نه شوی خو بس قدرتي خبره او قدرتي معاملې رااله کم تاسو والي صاحب او بل ورځ په هسپتال کې دغه د خپې کومه مسله و سو وایي دی اولی سره مونږ هغه دلته راوړو 15 ورځې پروتو ډاکټر جمیل مونږ ته وی چې بای د دې به سبا اپریشن کوو هغه ونه شو بیا بل ورځ ټیب مونږ راکو بیا مونږ شو زیارت په ورځ بیا ټایم راکو بیا مونږ شو د جمعې په ورځ مونږ اپریشن ټیټر ته ویړو دا غخ په ناکاره شو چې دونه پولای پی راختلې وي هغه مونږ ته وی چې بای دا اپریشن وسنه کیږي دینه کینسر جوړي دا چاوي کوم ډاکټر جمیل صاحب جی هغه بیا مونږ ته وی چې بای دا یو سور دي صبر وکړي چې درخ په وچه شي نو بیا به لمغه اپریشن کوو اما کور ته بوتلو د کور نه بیا سید اشاره غ ناظم صاحب هغه چې اخپو کته هغه چې دا وړو پای مختیار صاحب د زیتا چې هغه ویني مو په مختیار صاحب بسلاړو پاو سات شل منټه مونږ پر انور کې هغه ته ولاړو ور مت ټکو مونږ ته نه دراوته هغه چې کله یو سړی بایو انصاف ته نه ملويږي نو هغه بیا